اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، څنګه چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په منځ کې جنگ شروع شو، نو په سوشل میډیا باندې ډېر عجیبه ویډیوګانې او خبرې مخې ته رالې. خو په دې خبرو کې او په دې ویډیوګانو کې یو داسې د پنجاب حکومت د طرفه یو داسې ویډیو هم رااله چې په هغې کې څه ځوانان ښځې نر ډېر په عجیبه طریقه باندې د افغانستان په نوم باندې د پښتنو تضحیک کوي. هغه تضحیک داسې کوي چې په هغې کې ځای په ځای قابل نفرت خبرې خورئ. د هغو هغه اندازونه داسې دي، د هغو هغه چال چلن، د هغو هغه ایکټینګ داسې دی چې هغه په نفرت باندې جوړ دی. بیا په هغې کې سړي ته داسې اندازه لګي چې لکه دا په دې میله کې یا په سرکس کې یا په بازار کې اکثره مداري د هغه سره شادوي او هغه شادو هغه ګډوي او په هغې باندې هغه مختلف حرکتونه کوي د پیسو دپاره. نو ما ته په دې کې دغه اکټران یا دغه د پنجاب د طرفه چې کم نفرت خورونکي خلک دي، هغه داسې ښکارېدو لکه دا چې هغه د مداري هغه شادوګانې او هغه په پښتنو پورې، ځکه چې افغانان خو یوازې په افغانستان کې نه دي، افغانان خو په ټوله دنیا کې دي او خاص کر د پاکستان کې یو ډېره غټه صوبه ده او په هغې کې په میلیونز اف افغانان دي. بیا د بلوچستان نیم آبادي چې دا افغانان دي. نو دې پنجابیانو ته یا دې د پنجاب یو څو خلکو ته دومره پته نشته، د دوی علم دومره کم دی چې یو خو دوی د تاریخ نه دی خبر، بل دا چې یاره که د تنور کار څوک کوي نو دا خو یو حلال پیسې ګټل دي او د نرتوب کار دی، چې د بېغیرتوب کار نه دی، نه غلا ده، نه چېرته سبل څه خیرات غوښتل دي. نو داسې قسمه ویډیو جوړول د یو غټې صوبې طرفه دا ظاهروي چې دا پاکستان چې دی دا صرف یو پنجاب او دا نورو صوبې چې دي دا په دې کې هسې څه محکوم قامونه دي. نو باید چې موږ په دې خبره غور وکړو، د دې خلاف موظفه طریقه باندې پروټیسټ وکړو چې یاره پښتانه چې دي هغه افغانان چې دي هغه یوازې افغانستان کې خلک نه دی، یا دغه طالبان نه دي، یا دهشتګرد نه دي. په پاکستان کې او په ټوله دنیا کې افغانان او پښتانه چې دي دا په ډېرو غټو عهدو دي، دا ډېر غټ عالمان دي، ډېر پوهان پکې هم شته. نو یوازې داسې قسمه خبرې کول دا نفرت خورئ، نه کې څه فایده جوړوي.